د مردان تحصیل روستم کې د گورنمنت پرایمری سکول خیرآباد عمارت په کال 1953 کې جوړ کړی شوی و، ولې 2 کاله وړاندې زړه آبادي د خراب حالت له وجې نړولې شوې ده. د فنډز نشتوالي له وجې تر دې دمه دغه ودانۍ باندې دوباره تعمیراتي کار نه دی شروع شوی، چې له وجې ماشومان او د هغوی والدین د سختو ستونزو سره مخ دي. زموږ سکول د 2.5 کال نه وړاندې پروت دی. موږ د هغې غریب آباد چې موږ د هغې ځای نه دلته کې راځو، موږ ته وړو ته ډېر تکلیف وي. دې کې یخني هم راځي او ګرمي هم پکې راځي. د ویلج کونسل چیرمن رامداد خان سنو پښتونخوا ته ویلي دي چې هغوی د لړکې ټولو اعلی چارواکو ته خطونه لیکلي او د سکول دوباره تعمیر غوښتنه یې کړې، ولې دغه هر څه عبث تللي دي. डी ओ صاحب ته ام ان ای صاحب ته ام پی ای صاحب ته डी सी صاحب ته او تحصیل چیرمن صاحب ته په دې کې اپلیکیشن لیکلي وو، خو تر اوسه پورې د هغې څه حل را نه وته. موږ واکدارانو ته دا درخواست کوو چې زموږ د ګورنمنت پرایمري سکول د ماشومانو د مسالې حل کړي شي. ځایي مشران اوسیدونکي وایي چې خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی حکومت د تعلیمي ایمرجنسۍ دعوې صرف د دعوو تر حده پورې دي او په عملي توګه د تعلیم په میدان کې هیڅ کار نه دی شوی. ځایي اوسیدونکو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه سکول دی زر تر زره تعمیر کړی شي، ګینې دوی به په احتجاج مجبور شي. سنو پښتونخوا لپاره رستم خیرآباد نه ارشد علي خان.